چې کله تاسو مثلا ایرپورټ ته لاړې احرام تړئ اسلام آباد ایرپورټ کې مستقل کیبینونه هم شته او داس مو کو هغه کیبین ته به ځان سره چې دی نو دا څادرې والې ور به شئ کپړې به لرې کړئ د هغې نه پس چې احرام کله تړو د احرام لاندې به نه کمیسي نه به پرتوګي نه به بنیني نه به جنګي نه به هنډرویر وي دا څیزونه به نه دومره ده چې لکه یو موږ عام حالت کې ولاړ یو چې کله دا احرام تاسو هلته تړئ نو دا خپې به د لږ خپل حالت نه کولاو کې دا د سهولت مسله ده د شریعت مسله نه ده یعنی دا به موږ تاسو ته ګرځېدل اساني دارنګې به بیا داسې به لږ کولاو ودرېږو د احرام دا څادر او دا سرونه چې دا به برابر کړو دا هم د سهولت مسله ده د شریعت نه ده یعنې تړل به اساني که څه لنډ مخکې وروستې څه خبره پکې نشته نو دې ترتیب سره داسې به شي دا یې دې طریقې سره که ګیټۍ پټي بس دا که تاسو رابره کوئ دی به ټیټ کېږي دې د پاسه بیا بیلټ تړلی پرتوغاښ پې هم تړلی شي البته دې کې بډه نه شئ جوړولی چې بډه جوړه کړئ او پرتوغاښ پکې واچوئ نور که د پاسه پې پرتوغاښ تړی نو ټیک دی هم څه مسله نشته که بعضې مشران ته دا څیز ګراني بس پرتوغاښ دې پې وتړي دې ترتیب سره دا دې دپاره دی چې لکه مونږ ته خو لږ دا لنګ دا کار ګراني او اوسنو ظلمو ته د څادر کار هم ګراني نو دې ترتیب سره دا دې ترتیب سره مونږ احرام وتړو بس بیا به نفل وکړو چې نفل وکړو سلام وګرځو نو سر ما تاسو ته ښکاره به کړو دې طریقې سره بیا خو نوره طریقه بیان شوې مثلا تاسو مطاب ته راورسېدئ کعبه په نظر راله دعا مو وغوښته تلبیه ویل ختم شو نو اوس به استبا وکړو استبا دې ته وایي دې ترتیب سره په دې وجه که بعضې ملګري دا څادر د دې غاړې په سر د احرام څادر به داسې په سر نو دا ښې اوږه بلکل ښکاروي دا اوس یو عملي داسې نمونه ونته ده که نه دې لاندې به کمیس وغیره نه دا ښې اوږه به ښکاره شي بیا به مونږ راشو دې کونه کې دا حجر اسود لګېدلی داسې به ودرېږو چې د مونږ دا ښې اوږه د حجر اسود کونې ته مخامخ نیت به وکړو یا الله زه د عمرې د طواف نیت کوم ما ته احسان کړي مانې قبول کړي نو یو قدم به راوالو داسې نو الله اکبر دا نیت شو ورپسې بسم الله الله اکبر ولله الحمد لاس به ښکل کړو بیا رمل او دې ترتیب سره به روان شو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم چې رکن یمانی ته راورسو نو بیا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بسم الله الله اکبر بس صرف سینه او مخ بدل ته استعلام دوران کې راړو دویم سبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا في الاخره حسنه وقنا عذاب النار بسم الله الله اکبر دریم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بسم الله الله اکبر دینه پسو بیا درې چکرې پوره شو نو رمل خو دا رمل که چرې ګڼه نه نو رمل کول دي اوس که ګڼئ نو بیا رمل به پاتې کېږي مخکې و فقهاو کتابونو کې لیکلي دي چې انتظار دی وکړي چې ګڼه ختمه شو لکه اوس خو ګڼه هم نه ختمېږي نو بس هلته بیا هسې هغه شکل کول یو کس معذوره دی نشي کولی نو بس په هغه باندې بیا رمل نشته دې نه علاوه بس بیا دغسې سعادت لري سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بسم الله الله اکبر پنځم دې کې د درېیمه کلمه ویل الله مسنون دي که تاسو پکې مثلا نور څه اذکار وایې دعاګانې درځي په یادو ویلی شي دارنګې مصحف نه تلاوت کول هم مکروه دي د قرآن نه چې ورته ګورې اوس تلاوت کوي دا مکروه دي په یادو تلاوت جایز د کارډ نه دعاګانې ویل مکروه په چغه باندې ذکر کول دا مکروه یو تنې په چغه وی نورې ورپسې وی دا مکروه دوران طواف کعبې ته کتلو هم مکروه داسې او دین علاوه ګډې رکن یمانی دی نو دې لکه چرې تاسو تم تکلیف نی ستاسو نم چاته تکلیف نی نو ښې لاس وړل دواړه لاس وړلو
دا خو مستحب دي خو دلته لاس پورته کول نشته دی دې لاس پورته کولو نشته دی لاس وړل والا که چېرې تاسو ته هم سهولت وي ستاسو ته هم تکلیف نی ستاسو نه چا ته تکلیف نی چې راورسو نو بیا بسم الله الله اکبر شپږم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بسم الله الله أكبر چکرې وشوې او استیلامې اته شوې لکه چې موږ شروع کوله نو هم استیلام وکړو چې موږ چکر هم پوره کړو نو بیا هم وکړو نو اته استیلامې شوې نو لومبني استیلام او اتم استیلام دا سنت دي لومبني استیلام او اتم استیلام سنت دي د منځ کې چې کوم استیلامونه دي دا مستحب دي بعضې وخت کې تاسو تیل راغی یا د څه د وجې مخکې لاړئ استیلام مو نه کړی نو ریورس ګیر مه لګوئ بس پاتې شو مستحب ځکه چې تاسو شاته رادی تاسو ته به هم تکلیف وي خو ستاسو نه به نورو خلکو ته تکلیف وي نو یو یعنې دا لومبني او اتم استیلام چې دی نو دا سنت دی او بیا چې دا وشي که ستاسو خیال یې اخري چکر کې زه لږ نور هم رادی خوا شم نو دا هم د سهولت په اعتبار چې اخري چکر یې نو ورو ورو ته بیا ګڼې نه بار کېږئ نو بس چې دلته راورسئ استیلام به مو کوو سایډ ته به شئ نو خپل نفل وغیره به دغئ که تاسو نږدې روان یې نو بیا چې راوځئ سیده راوځئ خو خلکو له به تکلیف ورکوئ او چې په سهولت وځئ چې چا ته تکلیف نشي نو یو چکر به ورسره بیا چې خیراتي بل وخی نو کنې چې لږ بار راوتی نو بیا ورته تکلیف نی بس چې راوځئ طواف پوره شي اوږه به واپس پټه کړو ځکه اشتباه به وواړو چکر وکړو ټکه شي بیا نفل کولو بیا زمزم څکلو بیا نهم استیلام کولو بیا صفا مروه کول